او پښتانه ډېر تکړه خلک دي. لکه د پنجابیان خو تا نه په زرې سیخه دي. په نوښار کې په ژوندی ماشومه ښخه کړل. ما پروګرام وکړ موږ ته ماشومانو سره 5 کالو سره زناګانې دې پښتنو وکړلې. دا صرف پښتانه کوي. والله په بالله که بل څوک یې کوي صرف یې پښتانه کوي. او څه وایي پښتانه روژې نیسي ډېر تکړه دینداره مسلمانه. بعض یادوم که نه اوس په ما پسې شي چې یاره دا پښتانه یاد کړه ما پسې کېږي ما زه راته بعض یادوم او زکات ورکوي ډېر تکړه پښتانه دي. هلکه پښتون څه وکړل ژوندی لور د ښخه کړله ما یې پروګرام کړی دی. مور د حلاله کړه ما یې پروګرام کړی دی. خور د وویشته ما یې پروګرام کړی دی. زوی د حلال کو ما یې پروګرام کړی. ماشوم سره زنا د وکړلو بیا یې ښخ کو بیا په بوجۍ کې بند کړ ما یې پروګرام کړی دی. او پښتانه ډېر تکړه خلک دي او ډېر دینداره دي. نو هلکه د پنجابیان خو تا نه په زرې سیخه دي په زرې سیخه دي. ته په نوښار کې په ژوندی ماشومه ښخه کړل ما یې پروګرام وکړو موږ تلي په نوښار کې ماشومانو سره 5 کالو سره زناګانې دې پښتنو وکړلې. مور سره زنا وکړله دې پښتنو. خور سره یې زنا وکړله دې پښتنو. او پښتانه ډېر دینداره دي او بس په دین باندې مین دي. رمضان جاړې ته پټان جاړې او موږ هم مړه چې هلکه پښتنو ته ووایي چې تاسو کم شی پاتې کړه چې کوم هود علیه السلام قوم کړي او تاسو نه کړي. د لوط علیه السلام چې کوم کار کړی او تاسو نه کړی. ته ماته د نوح علیه السلام چې کوم قوم کړي او تاسو نه کړي. یا پښتنو دا صرف پښتنو وکړه. پښتانه ډېر دینداره دي نو دا ډېر زیات هغه دي که نه. شیوخ تاسو ووجل دا د پټیالي نه سیک راغی دا د دلی نه هندو راغی دا که د اسرائیل نه یهودي راغی چې دا شیخ یې مړ کړ. یا دا پښتانه چې په یو بل په یو مرله باندې 15 کسان مړه کړي په 50 روپۍ باندې شپږ هلته پراته د کچالانو په ساک پر شب قدر کې مې پروګرام کو وپې مړه دا چا وکړه پښتانه. او پښتانه ډېر دینداره دي نو او ډېر تکړه پښتانه دي. نو الله تاسو څه تکړه یې دې ته تکړه یې لږ په درته کې چې به ښایي. نور پښتنو هغه کارونه وکړه چې هغه پخواني کوم قومونو کړي د هغې نه تاسو لاندې وغورځېدی. جاهلیت انتها تاسو وکړله او پښتانه ډېر تکړه دي. نو زه دا وایم دا پښتنو وکړل. دا کم خال چې دی دا پښتنو وکړل. او بیا د بجلیګر مولانا خبره انتظار کوي څه چل در باندې وشو. هغه څه ویلي هغه څه ویلي دا سیلاب به در باندې راځي. هغه وایي زلزله به در باندې راځي. موږ باندې راځي که نه راځي. او موږ هغه وخت یا الله خیر یا الله خیر وکړو بیا بس چې څه خوښ یې هغه کوو. خبرې ډېرې دي جانانه خو څه به راته وایم.